د اوسا په فیصله کې نه کینو او چې کم سړی فیصله کې نه کینی هغه د خپل مرزي مالک وي په قرآن باندې په لاس دا جیک دی مونږ نه داسې به د خدای عذاب نه هم بچو او په صحیح موقع باندې به انتقام هم واخلو. د حیرانتیا خبره ده ما خو چېرته سوچ هم نو کړی چې زما واده به د اورنګ سره کیږي. ستا واده هغه سره نه کیږي. په سوره کې د ګلستان خان انګور جوړېږي روانې ته. د ګلستان خان انګور نه د اورنګ ښځه. ستا د خوشحالۍ دپاره ما د هغه تور سره خپل ټول ژوند برباد کړلو تاجي. خو اوس به زه د خپل رور ژوند بربادېدو ته نه پرېږدمه. وګوره زما اړخ زه تپوس کوم ستانه زما د زوی د مخ د ورانولو څه ضرورت و؟ دې خوا وګوره لاندې ستا مور ناسته ده چې بیا بیا سر ټیټې ته وګوره زما اړخ ته که د هغه د وجلو د دومره شوق و نو د هغه په وجود کې به د بل ځای په ګولۍ باندې ویشتلی و مخ دې ولې ورانه ووله داسې کار کولو څه ضرورت دی چې د هغې جواب نشي ورکولی اوس څه ووایم تا ته ډېر ظلم او بې غیرتي کړې ده تا ګوهر کلمه ویلې وه د کلمې وخت یې ورکړی و زه تپوس کوم ستا نه زه نه ستا په شکل باندې تورا پتاو کا ورشتو داغه بے غیرت جرګنا څه د کتلې ده ما نه انتظار نه کیږي تر څو بدل ته پړ ناستې مزه اوسه پورې خو بتلې وي خو زه بیا هم ګورم راځم ورشه یار ته چېرته روانې چې زما ساده رور یوازې پرېږدي څه کار دی ضروري ښه در باندې پوهېږم چې ستا څه ضروري کار دی ځکه روانې چې ستا په غیر موجودګي کې ستا خور زما رور په خپل جال کې راګیر کي ستا سازش به چېرته هم کامیابه نه شي توره خانه ستا خور به چېرته هم زما د رور ناوې جوړه نه شي انشاءالله توبه مې ده بانو هر وخت د ډړه بداوي خبرې ولې کوي ته دړه بداوي خبرې نه کومه زه رښتیا وایم
دا جی زما خبره ومنله ستا واده به د سیف الرحمن د خور سره کیږي او د دې سړي هر سازښت ته مې ماته ورکړو زما واده او را روانه جمعه ستا نکاح دی زمانه دې ولې مخ پټ کړو سخت کارېدل تا ته ته به کامیابه شي دا د ښه ونکړه ښځې ما سره هم په ژوند کې چا چرته ښه نه دي کړي خو نن دا چې زما خبره ومنله او هر څه یې ښه کړلو نن زه ډېره خوشحاله یم کوم چې تا کول غوښتل هغې ته مې پرېنښودې ګلستان خانه ستا خو ډېر غټ زړه دی ته دې حجر به تعالی الله تعالی په دې دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې هم درکړي او تاسو دا دښمني په رشتهدارۍ کې بدله کړه ډېر ښه کار دی دښمني نه بېغیرتوب ووایه دښمني مدام د خپل د برابر سړي سره کیږي الله دې وبخي زمونږه دا جی په مانځه کې به مدام دعا کوله یا الله مالا د غیرتمند دښمن دښمني راکا بے غیرت سپه او بے غیرت دښمن مدام په میدان کې دوکه ورکوي اوس د کار خبر وکړو او جی بالکل مونږ ټول ډیره پار حاضر شوو زه د خپل زوی ګوهر د قتل د دې بے غیرت انسان د خور په بدل کې معاف کوم زه دې جزاک الله جزاک الله جزاک الله د خور د واده نه پس کدی ما ته په دې سیمه کې ښکاره شو نو د ټولو وړاندې دا قسم خورم زه چې زه به دې په ګولۍ وولم زه نن د اخري وار ګورم د دې نه پسې لیدل نه غواړم را روانې جمعې له زما مشر زوی صفي الله نکاح دپاره بانډه کمر ته به درځي د هغه نکاح به وتړئ او هغه به واپس راولېږئ تاسو ټول د خیر دعا وکئ درخانه ای درخانه بچیا سو شو درخانه کم د ترور یاره نه سلام نه دعا او درخانه کم زیده تروري خوشاله ولی نتیجه دې راوته څه او جی روته نتیجه درخانه خو به فیل شوي د خیره سره نه چاچی زمونږ د سبق نه هغه د ګلستان خان مسلې نتیجه راوته څه فیصله وشوه زما واده کیږي د هغه زوی سره دې جمعې له مبارک دې شلیونه ته په دې امتحان کې هم پاس شوې د بغیر مهنت پاس شوم ای توبه توبه د دې غریب ټول ژوند تبا کیږي او تو هغې له مبارکي ورکې لیونی شوې سه مورې د دې ژوند نه تبا کیږي واده یې کیږي الله د دې واده نه خو مرګ ښه دی بچیه وګوره د دې غریبې خو ژوند لګیا دی تبا کیږي نه خو بس خرګنۍ کې د هغې څه عزت وي او نه څه ځای دې خو راشه زما بچیه دې خو راشه
راشه زما غېږې او وچاړه په خپل نصیب باندې. یا خدایا ته زما د لور له د خواښې ظلم زغملو توفیق ورکه. ته دې د خاوند په زړه کې رحم واچې. مورې خامخا جاړې ته هغه خوشحاله د دې واده ته. خوشحاله کم د عاجزه ضرور ژوند بچ کولو دپاره د دې قرباني ورکړې کیږي. وای د قربانۍ په وخت خو څاروي هم چغې وخي او موږ زنانه او موږ قربانیږو هم او موږ ته د چغو وهلو اجازت هم نه وي. زه راځه ته د دې نه مخکې چې مور تا په چغو مجبوره کي. خاوره اورنګ ته به ووایه چې تا له ځان سره ښار ته بوځي. داسې نه چې چېرته تا کلي کې پرېږدي او بیا په میاشتو میاشتو نه راځي. زه داسې څه نه وایم. दाजी زه هغې جینۍ سره واده نشم کولی چې چا رور چې زما رور وجلې دی. दाजी د هغې واده اورنګ سره وکړئ. दाजी زموږ د ټولو خیال و چې د دې واده به اورنګ سره کیږي. تاسو ما سره داسې څنګه کولی شئ؟ زه چېرته هم هغه خپله ښځه د زړه نه نشم ګڼلی. چې څوک زما خبره نه مني هغه زه خپل اولاد نه ګڼم. दाजी ما ستاسو هره خبره منلې ده. تاسو سیف الرحمن معاف کو ما هغه هم ومنله. خو دا زمانه نشي کېدی दाजी. که پلوشه ستا ښځه جوړه شوه نو بانو به زموږ د ټولو ژوند په دار کې هغې د ننه پورې مونږ یې معاف کړي نه یو ولې چې مونږ د هغې واده د تورا سره کړی. दाजी زه پلوشې سره هم واده نشم کولی. زه هیڅ چا سره واده نه کوم. زه ګلالۍ سره خوشحاله یم. چې د هغې سره اوسېږې نو ټول عمر به بې اولاده پاتې شي. د سیف الرحمن خور خو د اورنګ ښځه جوړېدو واله وه. दाजी زما خور. ګوره صفي الله د هغې جینۍ سره په واده کولو کې تا ته ډېره فایده ده. جذباتي مه جوړېږه. څنګه فایده दाजी؟ دا وګڼه چې هغه جینۍ په سوره کې ستا ښځه جوړېږي او په سوره کې راغلې جینۍ ټول عمر به ستا وړاندې خپل سر نه چوتوي بلکې ستاسو د دواړو به خدمت کوي. روب به وي ستاسو دواړو په هغې باندې. दाजी زه ګلالۍ سره ډېره مینه کوم दाजी. ته یو ځوان یې د ښځې سره مینه کوې ته شرم وکړه. ښځه صرف نسل مخ په وړاندې بولو دپاره وي د مینې کولو دپاره نه وي. او د ګلالۍ نه ستا نسل مخ په وړاندې نشي تللی. په دې وجه خو وایم زه د نوي واده سره نسل مخکې بوځه او د زړې سره مینه کوه. ته زموږ نسل خو اورنګ سره هم مخکې تللی شي दाजी. د هغه نافرمان د اولاد سره زما چېرته هم مینه نشي کېدی. د هغه اولاد به د هغه په شانتي وي ستا په شانتي نه. ما ته ستا اولاد پکار دی. جمعې له ستا نکاح دی. مونږ ټول چېرته ونه شرمېته. ستا یقین دی که نه چې اورنګ به تا خوشحاله ساتي؟ داسې نه چېرته اورنګ د چا په خبرو کې راشي تا سره هغه هر څه وکړي چې د څه شي مونږ تیاره ده. اورنګ د نورو غوندې نه دی. که هغه داسې و نو کور والو سره به اوسېدو
هغه دلته نه تلې زکه د چې هغه بدل دی. الله دې کړي چې داسې څنګه چې سوچ کې ته ان شاء الله هر څه به ټیک شي. ته غم مه کوه او هسې هم د پخوانۍ مینې څه خیال به ساتي که نه هغه غلی شلې ونه مور کوریدو نو په چړاګانو براشي وای بچي غریب دوزخ ته زی او ډېر خاندې ته دوزخ ته خو نه زه خو د خپل او رنګ جنت ته زما خاورت اورنګ ته بوې چې تعالی ځان سره خار ته بوزي داسې نه چې چرته تاکلی کی پریږدي او بیا په میاشتو میاشتو ناراضي. زه داسې څه نه وایم. ولې بیوقوفې زما د ویلو ضرورت به نه راځي. هغه به خپله ما ښار ته بوځي. ګوره که نه یو میاشت به هم مانه جدا نه وسیږي هغه. وا چې وا تر اوسه دومره غرور د کمې خبرې غرور دی ها خپل د ښایست د مینې د مینې نه دی د واده دی. پته نشته چې جنکۍ واده وکړي نو دومره مغروري ولې شي. ما ته څه پته زما تر اوسه واده نه دی شوی. واده دې نه دی شوی تر اوسه نه دومره مغروره شوې. د واده نه پس خو به ما پیژنیم نه. زه ستا غوندې بیکاره نه یم چې هیر به کړم. خبردار بیا داسې خبرې ونه کړې. ښه صحیح ده دا خبره به نه کوم خو یوه خبره به ضرور کوم. اورنګ ته به ووایه او زما به هم ښار کې چا سره رشته وکړي. که ډاکټر وي نو ښه به وي ګینې پایلټ او د انګریزۍ پروفیسر هم ښه دی. اورنګ خو نه خو زه به خپله تاله زلمې ګورم او هغه هم ستا د غوښتنې مطابق ډاکټر د لیونو چې ستا علاج بې پیسو وکړي. مونږ دواړه څومره مودې پس خاندو که نه پته نه چې ستا د تلو نه پس به زه چا سره داسې وخاندم که نه. زما ستا سربیره څوک نشته. زما هم ستا نه بغیر څوک دی. ورنګ خو دی که نه د پرهر د وچولو دوايي دی ولګوله. دا پرهر بچرتم نه خکې څنګه خبرې کوي غټې غټې ونې وچې شي دا خو یې وړوکی پرهر دی. والا روټۍ وخوره بیا په وروستو ګولۍ هم وخوري. که په هغه ورځ مې دلته ګولۍ خوړلې وې نو دا ورځ به مې نن نه لیده. تا بیا د مایوسي خبرې شروع کړلې. اوس خو ټولې کشالې هوارې شولې. خپل د خور واده وکړه او کاروبار ته دې مخه کته. داسې چې دې خبرو ته سوچ کې نو مازغه به دې خراب شي ستا. دا شیري ته دا ویلي و چې ستا واده د ګلستان خان د مشري زوی سره کیږي. د مشر او د کشر فرق ښودلو ضرورت څه دی؟ هغې ته مې ویلي دي چې د هغې واده د جمعې په ورځ دی. نکاح په وخت به هغې ته پته ولګي. بورو کاکا سره ښار ته لاړه شه. هلته نه جینۍ له څه سامان جامې وغیره به واخلې ته چې راشي د ګلستان خان کور ته به یې وسپاري. په سواره کې ورکړې شوې د جینۍ په نکاح کې سامانونه نه ځي. خلک به بېلابېله خبرې کوي. خلک خو به بیا هم خبرې کوي. وایي به چې سیف الرحمن خان نیازبینه خور بغیر د جهیزه ورولېږله. هغه تر هغه وخته پورې ستا خور وه چې تر څو پورې ستا د عزت خیال ساتلی و. که هغه د عشق په بازۍ کې نه وی دل شوی نو زموږ په ژوند کې به هم ډېر سکون وی. دا فیصلې دا مرګونه دا بېعزتیانې دا به مونږ نه زغملی. زغمي خو لیږیاله بدبخته څه چې م وي زه به شیري ته د هغې شرعي برخه ورکومه چې د هغې د خوښې په کور کې څه عزت خو وي. شرعي اسام هغو خلکو ته ورکړلی کېږي څوک چې په شریعت باندې عمل کوي. هغو خلکو ته نه څوک چې زموږ د عزت سره لوبې کوي. او هسې هم اوس هغه ستا خور نه ده پاتې شوې. د صفي الله کور ودانه او د ګلستان ښه انګور ده. هغه به د ولږې نه وجني. راځه روټۍ وخوره ته وږې شوې وې. بس که داجی هر وخت باندې جوړې زما مور راشي وایې تو
او کنن نه پستا زما په مور باندې لاس شوت کړو قسم مې دې په خوده تا به ژوندې نه پرېږدم زه ګلستان خان فیصله کړې ده ښه په سوچ او فکر باندې به کړي څه سوچ به کړی که زه اوس د ګلستان خان سوچ ته رسېدی شوې نو دلته په ناسته به مې تا سره اندازې لګولې ته د دې فیصلې نه خوشحاله نه یې خفه هم نه یم او خوشحاله هم نه یم بس چې څه کېږي ښه دي زما خدا خواهش و چې هغه جنۍ سره ستا واده وشي خو زما په خواهش باندې څه کېږي په دې کور کې زما په خواهش څه کېدی شوې نو زوی به مې نه وې مړ او نه به هم ناسته د خدای په هر کار کې څه نه څه مصلحت وي په دې کې به هم څه خواله وي د چا په وجلو کې به څه خیر وي زه د صفي الله د شیري د واده خبره کوم یو زوی مې وجلی شوی دی او د دویم د قاتل د خور سره واده کیږي او دریم په نش کې شمیر دی پته نشته څه خوالې به وي د ستا سره یم مورې اوس هم درته یم راځه زما سره په ښار کې اوسېږو ولې مې په دې عمر کې په ګلستان خان طلاقې ته مخکې خو یو ځل غلی شوی و هغه اوس به غلی نه کینی کله د خپل پلار کور ته ځې نو ماله روټۍ راکوه او بیا ځه پخوم درله زه څه مطلب چې اوس پخومه زه په یو منټ کې پخوم درله کم پخلی دی چې په یو منټ کې پخیږي زما مطلب چې زر به پوخ شي چې دومره تادي وې در باندې نو داجي د کور نه به راغلی وې سر راتلمه خو هلته د هغې طبیعت زیات خراب و ځکه زه ایساره اوس شم بس دروغ مه وایه پوره 2 غنټې پس راغلی ته 2 غنټې کمې دي څه د هغوی طبیعت ډېر خراب دی خوراک څښاک کې بلکل پرېښودي ته هم دروغجن یې ستا داجي هم دروغجن دی بهانې جوړې کړي بېهوشه شي ټول راغونډ کړي نه رخیږي او نه مري د داجي کره د تلو د شوق دی نو طلاق واخله او ځه څه داسې ګورې داجی داجی بس که داجی هر وخت باندې جوړې زما مور راشي وایې تو او کنن نه پستا زما په مور باندې لاس شوت کړو قسم مې دې په خوده تا به ژوندې نه پرېږدم زه ستا څه خیال دی ستا د مخې څوک خبرې نشي کولی زه کولی شمه راشه ما ووایه ولاړ یم زه ستا د مخې مورې که په حق ورسېدو څومره دروند ماښام و هغه په هغه شپه زموږ د دواړو پلاران مړه شوي ستا په خاورو کې ښخ شوی او زما هغه په ژوندانه مړ شو وی الله څه در باندې وشولو ړنده شوې یې څه ټولې جامې دې راته بېلمازې کړلې माफ में का बीबी معاف مې که زه پرېږده ده خیر دی
ولې زړې خبرې را یادې ته پته نشته چې ولې مې را یادې شي دا خبرې زمانه خو هر څه هیر شوي یو سپي پښمانه یم مال هغه ټول سنو کول پکار موري زیتون ته خو چټي ورکا هیڅ کار ته نه کیږي دراتلو سره اوبر باندې توې کړلې توري جامې را لبل مازې کړلې سخو هغه تخکاری نه پرانا ورس پسترګي توري دي فارغه یې کوي لس 15 کال او شو چې دلته صفایي کوي سمدستي ولې فارغه کومه زه اوس به تاته د هغې ضرورت نه وي ولې چې د سیف الرحمن خور به د هغې ځای واخلي د خدای نه ویریږه خورجي دا څنګه خبره کېته د رور سزا به خور له ورکې خبره خو ستا صحیح ده خو څوک دې ماته دا ووایي چې زما رور په کم جرم کې وجلی شوی دی زما د مور د ځیګر ټوکړی ولې جدا کړله دغه یو خو غیرتمن رور و زما محافظ و زما د هغه په وجلو یې د هغې خور ته ولې سزا ورکړله ډاجي سیف الرحمن بخلی دی اوس موږ له هغه هر څه هېرول پکار دی تیر شوی سوچ چې کوو نو ژوند به څنګه تېروو دا ستا تقریرونه به ستا په ښار کې پکار شي کم ځای کې چې ستا په شان یرندو کې اوسېږي زموږ د کلي خپل رواجونه دي ستا په کتابونو نه په خپل رواجونو به چلیږو دا خو ماغه خبره شوه کلی آباد شوی نه دی او غله مخکې رالو واده لا شوی نه دی جینۍ لا راغلی نه ده کارونه د مخکې په هغې باندې شروع کړه را به شي مورې انشاءالله را به شي که ته غواړې نو د هغې دپاره زه د داجي د حسانو کوټه صفا کم څه د صفا کولو څه ضرورت دی پخپله به یې صفا کي د خدای نه ورېږه خورجي دا څه وی ته مور ته یې پوه که ای زویه زه یې مه وړم ته یې مه وړه غلی شه ته ښار ته واپس لاړ شه پړایي دې پاتې کېږي جمعې ته نکاح ده او بیا ځه واه درخانې بیبي واه څنګه مې ولیکو ډېره لا بل لاس را په دې د چا نامه ولیکم د خپل نیکه ولیکه خپل د پلار نوم زما د پلار نامه څه وه څه دی ګل مرجان خان دا څه کېته خپله خو دې ووایي د پلار نوم بکواس مه ولیکه کوه زر ولیکه ورندار به راشي ښه دا ووایه چې د هغه نوم په انګریزي کې ولیکم که په اردو کې انګریزي کې ښه جي ولې پوه شه که نه لیک لوستی سړی دی چې خپل انګریزي کې وګوري نو خوشحاله وشي ښه زه نو سپیلنګ راته وښیه غټ ای وړوکی یو وړوکی په انګریزي کې څنګه لیکي صحیح ده لیکه خپله خو دې ووایي چې وړوکی یو صرف یو ښه صرف یو دویم مرغوی لیدو دپاره به اپلیکیشن ورکوم څه هغې له به ډالۍ پکار وي د سمه ده دا مدار ولیکه ما ته ښکاري دا دوکان نه چلی هر څه په قرضو څه وکړمه زه هر څه دومره ضرور شو چې ما ته د څه کولو موقع میلاو نه شو هسې هم د دې کلي نه میلاویږي څه ښار ته چې لاړ شم چې څومره ډالۍ غواړي در وبلېږم بس دویم ورغوی وښیه زما نوم دې په انګلیش کې لیکلی دی او خپل په اردو کې ولې د ښار او کلي فرق ثابتولو له دواړه نومونه دې بیل بیل لیکلی دي یو ځای خو هم لیکلی کېدی شو شیرین اورنګ تا د یو بل سره د میلاوېدو نه وړاندې جدا کړو درخانې کمبختې ته مې ویلي وو چې دواړه نومونه یو ځای ولیکه خو هغې ضدي ځان له ولیکل ویلې چې دواړه نومونه په یو لاس ولیکم نو په بل به څه لیکم
ستا خوښ نه شو کنه؟ ما ته پته وه ستاسو ښاریانو معیار ډیر بروي. او پر اختیار زما معیار ډیر اوچت دی. زه راځه شیري او رنګ یو ځای کوو. پتا څه شوي دي؟ هیڅ نه هیڅ نه هیڅ نه. تا به غصه کی روټۍ ونه خوړه او لاړې. ټول یاد دي ماته. زه ډیره پریشانه شوې وم. زوګې نیم نو بیا دویم واده ولې کوې؟ خبره واوره. بس هغه نوي ته به ټولې خبرې کوې. زما په مجبورۍ باندې ځان پوهه کولو نه سربیره ولې ځان له تکلیف ورکوي؟ او مال هم قسم مې دې په خدای زما د رضا نه بغیر دا کیږي. ودې شي بسم الله پې وکړه. روټۍ یخېږي. ته ما سره کښېنه. زه نشم کېناستې. زما په کېناستو پاسېدو جوړونه درد کوي. چې ګرځم را ګرځم نو سکون وي راته. هسې هم زه بیماره ښځه یم. چېرته تا هم بیمار نه کړمه زه. که ته کښېنې نه نو زه روټۍ نه خورم. روټۍ وخوره یخه به شي. تا ته یاد دی چې کله زموږ نوې واده شوی و ما په اول ځل تاله روټۍ پخ کړې وه. روټۍ مې لږې یخې کړې وې چې ستا شونډې پې ونه سوځي. تا به غصې کې روټۍ ونه خوړه او لاړې. ټول یاد دي ماته. زه ډیره پریشانه شوې وم. زما د سترګو نه اوښکې وبهېدې چې پته نشته زما نه څه غلطي وشوه چې بې د روټۍ ته لاړې. ما په جړه جړه ستا د مور نه تپوس وکړو. هغې په خندا خندا راته وویل چې د ده تودې روټۍ خوښې دي چې کوم نه لوګي خېجي. او بیا زما د ژوند ډیر کلونه ستا د روټو نه په لوګي ویستو ویستو ووتل. او نن زه هم ووتم د لوګي په شان. دا ته څه قسمه خبرې کوې؟ وګوره روټۍ یخه شوه. ټول لوګي ته وتې دی. ستا مور خو زما په تپوس ماته ویلي وته. خو زه به ستا نوې ناوې ته راتلو سره دا ووایم چې تا له همیشه توده روټۍ راوړي. ځکه چې ته یخه روټۍ یو بیماره ښځه پرېږدې او لاړ شي ته
چرته ورځم. خو زه درنه تللی یم. څوک څوک به ځي؟ چرته؟ د صفي الله ناوې راوستوله. ناوې نه ښځه، ناوې خو ګلالۍ ده. جی هماغه. څوک څوک به ځي د صفي الله ناوې ښځه راوستوله. په زنانو کې ته، په نارینو کې د صفي الله نه سربیره تورا خان دې ورسره لاړ شي او 4-5 نور خلک. زیات خلک د بولو ضرورت نشته. زه خو تلل نه غواړم. نو بیا خپل هغه بانو ورولېږه. د یوې زنانه تله ورسره ښه وي. هسې که څوک نه هم ځي نو څه فرق پرې وځي. خو ته ولې تلل نه غواړې؟ ته ولې تلل نه غواړې؟ د قرضې وصولي همیشه زما زامنو کړې ده. دا د صفي الله وعده نه دی، وصولي ده. ته ولې تلل نه غواړې؟ چې کومې سیمې نه زما د یو زوی مړی راغلی وي، د هغه سیمې نه د بل چا د لور مړی ناوې جوړول او راوستو زما همت نه دی. ټیک ده، ښه ده چې لاړه نه شي نو ښه ده. مزه تاسو به اورنګ نه لیکئ؟ د خپلې مرضۍ مالک دی هغه. ورسره د تلو دپاره زما د اجازت ضرورت نشته هغه ته. تاسو هم خپل د مرضۍ مالک یې، بلکې زما هم مالک یې. ما ته خو دا خبره ډیره عجیبه ښکاري، خو هغه ستاسو سره ډیره مینه کوي. چې زینو دا بله په بند کې ته زه څه لیونی سپی نه یم چیچلې چې د ګوهر د قاتل خور پسې لاړه شم. زه یوې نه یوې ښځې له خو تلل ضروري ده که نه؟ پارې خبرې باندې ضد مه کوه. زه ورشه ځان تیار که. زما هیڅ شوق نشته دی د ذلیله کېدو. او ته خو چې نور ذلیله کې تاله خوند درکوي او راکوي. که زه خپله د ضلالت ژوند تېرومه نو نور خلک به ولې نه ذلیله کومه. زه که تا د توره دا ډول زما په غاړه کې نه وی اچولی که نه، نو نن به ما ډول وګورې او ناوې به مې راویستې وه. زه به نه ځمه. د هر موقع ترمنځ خپله او د تورا خبره مه رااچوه. ته لږ د خدای نه ویرېږه چې تر څو پورې زه او تورا ژوندي یو که نه، نو دا خبرې خو به چلیږي. دوا کوه چې په موږ دواړو کې یو تن مړ شي. که د یوې ښځې تګ دومره ضروري دی که نه، نو ګلالۍ ولېږئ تاسو. لاړه د شی او د خاوند دویمه ښځه دې راولي. چاته د تلو ضرورت نشته. زه واده نه کوم.
د داجی لوز او ستا عزت پوره کوم زه دا ستا راکړی عذاب دی چې زه یې اوچتوم ما کم ضد کړی دی وګوره مورې خور سره څوک داسې خبرې کوي څه تا ډېره د خویندو مینه وکړه ما سره ښه خفه کېږه ما راځمه زه مونږ خور ورور دواړه یو ځای به ستا ناوې کور ته راولو په خدای مې دې قسم یې زما بلکل زړه نه کېږي خو ستا د خوشحالۍ دپاره ځمه زه خوشحالي کومه خوشحالي دې جنازې له به صرف نارینه ځي یوې ښځې ته هم د تلو ضرورت نشته زه به ځم هلته